زه د خپل طرفه قومي وطن پارټۍ د طرفه د ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپو، سکندر ایت خان شیرپو د طرفه د الیاس خان ډیر زیات شکرګزار یو چې دوی زمونږ دا جرګه ومنله او نن یې موږ سره په قومي وطن پارټۍ کې د شمولیت اعلان وکړو او نن یې موږ له د جلسې دپاره تاریخ راکړو چې هغه د جمعې پر 17 تاریخ دی 2 بجې به همدلته زمونږ ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپو، سکندر ایت خان شیرپو غونډه پارټي راځي او دلته به موږ یو عظیم الشان پروګرام کوو. ټولو ملګرو ډیر زیات شکرګزار یم کوم چې موږ سره دلته خاص کر زمونږ د پی کې 60 تنظیم او کوم زمونږ سینیر وایس چیرمن د فیاض خان، داسې خوري ګل یوسف بابا دی، شکیل خان دی، داسې که وګورئ نو زمونږ نور ملتان کاکا دی، اقرار خان دی، داسې د وهاب خان شو، د دې ټولو او د خپلو ملګرو ډیره زیاته شکریه ادا کوم. خاص کر د میډیا د ملګرو هم شکریه ادا کوم چې دې ته مونږ دې په لنډ تنګ وخت کې مونږ له داسې پروګرامونو له راځي او زمونږ کوریج کوي. نو یو وارې بیا زه د ټولو ملګرو ډیر زیات شکرګزار یم او دا یوه خبره ده چې دا الیاس خان راتلو سره زمونږ د پارټۍ چې کمې کمی وي انشاءالله هغه به پوره کیږي او انشاءالله د ده نه به مونږ کار اخلو. او ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپو چې څنګه مخکې د شب قدر او د دعاوې او د پی کې 60 او 29 هغه وخت کې اوس 24 شوه چې کم خدمت کړی دی، نو انشاءالله هغه د چا نه پټ نه دی. که هغه د ګیس راوستلو، که هغه د بجلو راوستلو، که هغه سکولونه دي، که هغه سړکونه دي، دا اوس هم لږ دغه کې چې کومه موږ ته لږه موقع میلاو شوه چې کوم زمونږ زاړه فنډونه پراته وو هغه هم موږ په استعمال کې د مشر ورپسې چې کومې منډې ووالې دا له 7 کاله دا فنډونه زمونږ بند وو او تاریخیاتي کارونه بالکل ولاړو، نو هغه هم شروع شو. شب قدر کومې محرومۍ چې او کوم کارونه چې پاتې دي هغه به انشاءالله د ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپو، جناب سکندر ایت خان شیرپو د دې په قیادت کې به انشاءالله د شب قدر محرومۍ چې سم پاتې دي هغه ختمیږي په ژوند او خیري انشاءالله. زه یو وارې بیا ستاسو ډیر زیات مشکور یم. ډیره مهرباني. ښاد او آباد اوسئ.